امام مالک رحمت الله علیه دله به چې څوک راغلی د یو مسلې پوښتنه به کوله نو هغه سړي ته به ویل چې مجلس ته راشه او اوس ته مانه د مسایلو تپوسونه کوه هغه سړی به چې کله راتله امام مالک رحمت الله علیه به مجلس نه پاڅېده غسل به وکړي ښایسته کپړې به واچولې عطر او ښایسته خوشبویي به په ځان پورې ولګوله مسواک به ووهلو بیا به کښېنستی و سړي ته به ویل اوس مسلې تپوسونه کوه هغه ورته ویل چې ته خو دا مسلو تپوسونه ما ته مخکې هم راکولی شو آیا ته په جنابت کې ناست وې او کولې امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي نه په جنابت کې نه وم زه چې کله هم یو چا ته د مسلې ته جواب ورکوم نو زه په جواب کې حدیث وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ورته وایم زه دا نه غواړم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بغیر د اودسه بغیر د غسله بغیر په کپړو باندې د عطر او د خوشبو لګولو نه بیان کړم دومره مینه د احادیثو سره وه ته په ایمان وایې که امام مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وای څومره مینه به ورسره کړې دا خو صرف د هغه د احادیثو دومره مینه کوي همدغه شان د سعید بن مسیب به د احادیثو څومره احترام کاوه د زنکدن ټیم دی او سلګۍ شروع دی او په تخته او په کټ باندې پروت دی چا ورنه پوښتنه وکړه د یو حدیث په باره کې د ورته ویل لاس راکړئ ما د دې کټ نه پاسوئ چې زه کښېنم او جواب درکړم هغوی ورته قربان تا ته تکلیف دی همدغه شان ته موږ ته جواب راکړه مه راپاڅېږه مه راکښېنه ده ورته ویل دا بې ادبي ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خبره تاسو ته بیانوم او زه ملاست یم بلکې زه به کښېنم و دې خبرو ته دومره ادب او احترام امام مالک رحمت الله علیه درس کوي د درس په مابینځ کې یو شي ټک ورکوي دا رنګ یې بدل غوندې شو درس جاری وساتئ درس کله ختم شو شاګرد ته وایي ته راشه زما د لمن اوچته کړه ما ته یو شي ټک راکوي ته یې وګوره چې څه شي ټک راکړی دی شاګرد چې وکته یو لړم دی لړم امام مالک بن انس رحمت الله تعالی علیه و هغه ته یې اووه ځایه ټک ورکړی په دې ملا باندې شاګرد ته قربان خو مخکې به دې راته ویلی وای چې اووه ځایه ته چې چلې او ټکونه یې درکول نو مخکې به مونږ ته ویلی وای ما درس شروع کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثه د مابینځ کې هېڅ کله هم زه نه شوم پاڅېدلی او نه ما احادیثو درس ختمولی شو د یو ټک د لړم د وجې